چې الله رب العزت ته په دې شپو ورځو کې دا عمل بیا په تراویحو کې دا قرآن کریم په دې وخت کې د دې نه بل لوی عمل کوي نو الله رب العزت به په دې مسلمانانو باندې هغه لازم او ضروري ګرځولې په تراویح کې قرآن کریم اورول او دا اورېدل یا یو مستقل سنت دي او دا داسې دور او زمانه ده چې دا انتهایی چې دی د فتنو دور دی دې ته زمن الفتن وایي دا هغه زمانه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی چې په دې زمانه کې زما یو امتی زما یو سنت ژوندی کی الله رب العزت باغی ته رسول شهدا او اجر او ثواب ورکړي دا یو مستقل سنت دی زما عزتمندو په تراویح کې قرآن کریم ختمول او زما عزتمندو تراویح کول مستقل دا یو میش دا بل سنت دی او چاته موږ او تاسو په دې دوکه کې پرې نه وځو سو کم چې دې دوکه نه کې چیرې به تراویح دی او سنت عمل دی او خیر دې فرض خو نه دي علماء فرمایي چې کم خلک هغه دا خبره کوي چې یاره سنت دي فرض خو نه دي و الله رب العزت به د هغوی نه د فرض توفیق اخلي فرض به الله رب العزت چې دی د هغې توفیق به الله واخلي بلکې علما فرمایي کم خلک چې مستحب پرېږدي مستحب چې سنت نه لاندې درجه کې عمل دی نو الله رب العزت به د هغې نه سنت سلب کی الله به بیا هغه ته د سنتو د ادا کولو توفیق دا به نه ورکوي او کم کس چې سنت پرېږدي الله رب العزت به هغې ته د واجبو د ادا کولو توفیق نه ورکوي دغه توفیق به الله رب العزت سلب کی الله به تیوالي او کم کس چې د واجباتو د ادا کولو اهتمام نه کوي الله رب العزت به د هغې نه د فرضو د ادا کولو هغه توفیق هغه به الله رب العزت والي او الله به سلب کی دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده زما عزتمند قرآن کریم یو حرف باندې حدیث کې راځي الله رب العزت لس نیکۍ ورکوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي زه دا نه ویمه چې الف لام میم دا یو حرف دی بلکې نبی اسلام فرمایي الف حرف لام حرف و میم حرف نو فیو الف لام میم باندې دېرش نیکۍ الله رب العزت ورکوي نو زما عزتمند علماو دا قرآن کریم کې چې څومره حروف دي دې ته ضرب ورکړی دی په دې لس کې نو تاسو چې دا کم ختم وکړلو تاسو دې موجوده نارینه او زنانه تاسو یو پرته الله رب العزت په دې ختم باندې دېرش لاکه نیکۍ درکړلي دېرش لاکه نیکۍ او دا هغه نیکۍ دي چې دا په صحیح احادیثو سره ثابتې دي بعضې فضایل د یو عمل داسې چې هغې کې هغه روایت چې دی هغه کمزوري هغه اجر انتهایی ډېر زیات خو د هغې څه ثبوت نه دی دا هغه ثبوت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح روایاتو سره او په احادیثو سره ثابت بیا زما عزتمندو دا قرآن کریم یو آیت ما تلاوت کو چې الله رب العزت هغې کې فرمایي کتاب انزلناه مبارک دا قارن صاحبان ناست په دې باندې پیږي الله رب العزت په دې کتابونو باندې تنوین دلته ذکر کړی دی الله وی دا عظیم الشان کتاب دی د دې عظمت ته اشاره ده انزلناه الله وی مونږ را لېږلی دی مونږ را نازل کړی دی مبارکن د برکت نه ډک کتاب دی لیدبروا آیاته الله د قرآن یو مقصد په دې آیت کې ښودلی دی چې دا ما د دې دپاره را نازل کړی چې تاسو د دې په آیاتونو کې سوچ او فکر وکړئ لیدبروا آیاته اوس موږ او تاسو په قرآن کې سوچ او فکر څنګه کوو دا به هله کېږي چې موږ او تاسو
څنګه په محبت سره په مینې او په شوق سره قرآن کریم په دې تراویحو کې واورېدلو دغه رنګ به دا قرآن موږ او تاسو وایو د دې الفاظ به زده کوو چې الفاظ مې زده کړل بیا به د دې په معنا باندې ځان پوه کوو نو بیا به د دې په ترجمه او په تفسیر باندې به ځان پوه کوو نو لیدبروا آیاته نو بیا به موږ او تاسو ته پته ولګېږي چې دا قرآن الله دې دنیا ته یو دستوري حیات را لېږلی دی الله رب العزت دا دنیا ته چې یو قانون را لېږلی دی چې تاسو به د دې د لاندې ژوند تېروئ لکه الله رب العزت فرمایم کنه وهذا کتاب انزلناه مبارک الله وی دا کتاب دی موږ را نازل کړی دی د برکتونو نه ډک دی خو فتبعوه تاسو د دې تابعداري وکړئ تابعداري د قرآن په موږ او تاسو باندې فرض ده فرض او په دې قرآن کې غور کول فکر کول سوچ کول دا په موږ او تاسو باندې فرض دی او دا د قرآن حق دی په موږ او تاسو دې د وجې نه د هر مسلمان دا ذمہواري ده چې قرآن کې به سوچ کوي د دې معلومات به کوي چې دا قرآن الله د دنیا ته څه دپاره لیکلی دی دا صرف د مولا کار نه دی یا د دې قاري صاحب ډیوټي نه ده یا د دې حاجي صاحب محترم چې دې کار نه دی چې بس دا زمونږ او ستاسو د هر یو فرد د هر مسلمان نارینه زنانه دا ذمہداري ده چې موږ او تاسو به د دې قرآن نظام چې دی دا په دې دنیا کې راولو د قرآن نظام به کله موږ او تاسو په دنیا کې راوستلی شو چې کله دا موږ او تاسو زده کړو په دې باندې عمل وکړو ان اقیموا الدین د دې د لاندې مفسرین لیکي چې ان اقیموا الدین مطلب دا دی چې د قرآن په تمام احکام باندې چې دی عمل وکړي شي نو چې اوس یو سړی په خپله په دې باندې عمل ته تیار نه دی عمل پې نه کوي نو دا به اقامت دین دا فریضه چې دی څنګه ادا کړي شي دې د وجې نه زما عزتمندو دا قرآن الله رب العزت د تمام انسانیت دپاره هدایت را لیکلی دی هدى للناس تاسو په دې ختم کې ویله په دویمه سپاره کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قرآن هدى للناس دا میش د رمضان چې ده الله وی دا دومره مبارکه میش ده چې ما په دې کې قرآن را نازل کړی دی کم قرآن هدى للناس چې هغه د دې ټولو خلکو دپاره هدایت دی نو قرآن هدى للناس دی پیغمبر چې موږ او تاسو ته الله رب العزت کوم راکړی دی هغه کافة للناس دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه واله قیامت پورې چې څومره انسانیت راځي د دغه ټولو لپاره چې الله نبی را لېږلی دی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه بعد دنیا ته بل نبي به نه راځي حضرت عیسی علیه السلام چې راځي دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه او نښه ده اما د امتي په شکل باندې راځي حدیث کې راځي وایي دوه فرشتو به د دې اوږو نیولی اسمان نه به چې دی راکوزوي دمشق د شام په ملک کې چې یو ښار دی دمشق په هغې کې یو جومات د هغې په مناره باندې به راکوزوي دغه منارې پورې به چې دی دا دنیا دارالاسباب د دې نه بره نو فرشتو به را روان کړی نو چې دغه منارې ته راورسېدو اوس دارالاسباب ته راورسېدو د اسبابو دنیا ته راللو نو فرشتې به لاندې ځمکې ته نه راکوزوي ځکه دا دارالاسباب ده دا دنیا په هغه مناره باندې به چې دی پرېږدي هلته نه به عیسی علیه السلام به په خپله راکوزېږي نو د سحر جمع به ودرېږي قامت به شروع یا به شوی نو په دې کې به عیسی علیه السلام امام مهدي چې دی هغه به ویني نو هغه به ورته وایي راځه جمع ورکړه نو عیسی علیه السلام به ورته فرمایي چې نه دا ستا حق دی جمع به ته ورکړې نو په دغه ورځ باندې به امام مهدي جمع ورکړي د هغې نه وروسته به بیا عیسی علیه السلام چې دی هغه به امام شي بیا به هغه جمع ورکړي نو راځي به خو د امتي په شکل باندې نبوت سلسله الله رب العزت د هغه ختمه کړې ده نو نبی علیه السلام کافة للناس قرآن هدى للناس او موږ او تاسو الله رب العزت چې دی زموږ او تاسو په باره کې څه ویلي دي اخرجت للناس کنتم خیر امة اخرجت للناس الله وی تاسو غوره امت یې وی ځکه تاسو ایستلی شوي د خلکو دپاره اخرجت للناس خاصه دپاره ایستلی شوي د ایران او د سوران خبرې به کوو قصې قطارې به کوو صرف دنیا نه به هم دا 24 ګنټې ټیم ورکړی
نه الله فرمایي دې دپاره تاسو استری شوي چې تاسو به څه کوئ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر نیکۍ ته رابلل او بدو نه منې کول به کوئ اخرجت للناس نو زما عزتمند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کافة للناس قرآن هدى للناس دا امت چې دی اخرجت للناس دې د وجه نه زما عزتمندو زمونږ او ستاسو ذمه داري د ذمه داري چې موږ او تاسو به د الله دا دین په خپله مزده کوو دا به په خپل عمل کې مراولو او دا به په چې دې ته به دا سملا ورته کوو دا به په شا کوو په دې ټوله دنیا کې به د دې د نظام د راوستو موږ او تاسو چې دی انشاءالله د نن نه عهد کوو په ښه اراده او پوخ عزم به کوو چې د الله دا پوره دین کامل دین چې الله دا قرآن او سنت یو نظام را لېږلی دی د دې نظام به په دې تمامه دنیا کې راولم زما او ستا په ذمه باندې دومره ده چې ما او تا دغه عزم وکړلو دغه نیت م وکړلو که ما او تا دا راوستلو که رام نه وسته شلو موږ او تاسو د به الله رب العزت چې دی یو دور داسې را روان دی چې په دې تمامه دنیا باندې به اسلامي نظام راځي موږ او تاسو به چې دی قبرونو کې پراته یو اول خو د الله نه دا دعا ده چې دا موږ او تاسو د الله پاک دا شپې ورځې وښیي چې په دې تمامه دنیا باندې دا قرآن حاکمي د دې فیصلې په جاري اوسادي خو د الله په علم کې ده الله دې نه کړي الله دې نه کړي که موږ او تاسو مړي او دا نظام راشي او موږ او تاسو دې دپاره فکر کړی قبر کې به موږ او تاسو انشاءالله موږ او تاسو ته دا زیری میلاویږي چې فلانکیا په دنیا کې چې تا کوم د نظام دپاره جد و جهد او محنت او فکر کولو جلا او فریاد به دې کولو خلکو ته به دې زاري کوله چې راشه اقامت دین په دې محنت کې موږ سره ملګري شي نن هغه په تمامه دنیا باندې زما هغه کتاب هغه قرآن حاکم دی د هغې فیصلې جاري او ساري دي ته خوشحاله شه تا ته د هغې اجرونه او ثوابونه در میلاویږي او زما عزتمندو دا ختم معمولي مه ګڼئ په دې کور باندې اوس په دې وخت کې د الله رب العزت خصوصي رحمتونه را نازلېږي قرآن ته الله د برکت نه ډک کتاب قرآن کې بار بار ویلی دی تاسو بار بار واورېدلو مبارکن 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 الله وایي دا د برکتونو نه ډک کتاب دی دا د حکمتونو نه ډک کتاب دی نو زما عزتمند اوس په دې مقام باندې په دې ځای باندې چې د الله د کتاب ختم پکې وشو د الله خصوصي رحمتونه را نازلېږي الله رب العزت دې په دې تمامه دنیا باندې چې دی خواري کړي ستاسو دا محنت دی الله رب العزت قبول کی دا خواري دی الله قبول کی د قارئینو صاحبانو په عمرونو کې دی الله رب العزت چې دی علمونو کې مزید چې دی ترقی نصیب کی او الله دې دوی حفاظت مو کی زه اکثر چې دی د حفاظت دعا ډېره کومه ځکه ډېر ځل چې دی یو سړی عالم شي حافظ قرآن شي یو ملکه ورته الله ورکي مال ورته الله ورکي بچي ورته الله ورکي خو د نظریې بد د لاسه د کوډګرو د لاسه د ظالمانو د لاسه چې دی هغه محفوظ نشي د هغې حفاظت ونه کړی شي هغه نعمت چې دی په هغې باندې چې دی انډیر شي نو الله دې حفاظت وکړي او ستاسو دا خواري دی الله قبول کړي او ستاسو د برکت دی الله زموږ او ستاسو د حاضرین قبول کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين